العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم اللہ جل شانہ د دې کائنات پیدا کوونکی دی او د دې په چلولو باندې هغه خپويږي. بعض څیزونه داسې دي کائنات په دې نظام کې چې هغه زموږ سمجھ ته راځي، زموږ عقل او زموږ سوچ هغه مني، او بعض څیزونه داسې دي چې هغه زموږ د عقل نه ماورا دي، زموږ خیال او زموږ ادراک د هغې ادراک نشي کولی. موږ په خپل علم کې او په خپل سوچ کې هغه نظام راځي کولی نه شو. کله ناکله د هغې د وجې موږ ته غلط فهمۍ بیا کېږي چې یاره داسې زموږ عقل نه مني. د انسان عقل دا یو محدود څیز دی او د انسان دا عقل د یو پوینټ پورې کار کوي، اخوا کار نه کوي. کله ناکله به تاسو کتلی چې د انسان دا عقل دا ډیر زیات یو حد کې رابند شي او یو معمولی شان وهم هغې عقل له شکست ورکوي. یو معمولی شانتې وهم هغې انساني عقل له شکست ورکوي. څنګه لکه یو انسان هغه که د ژوندو انسانانو سره په کمره کې شپه کوي نه کولی شي، او که دغه انسان دی دا د مړي سره دی په کمره کې سملو نشي کولی، هلکه ژوندي خو څه کولی شي، نقصان رسولی شي، خو مړی خو نقصان نشي رسولی. دا عقل دومره یو محدود څیز دی، دونه کمزوری څیز دی چې دی د وهم نه هم شکست خوري. دا یو غټ رد دی په هغې خلکو باندې چې هغه سوچ دا کوي چې زمونږ دا عقل زمونږ خدای دی، زمونږ دا سوچ او فکر دا زمونږ ګارډ دی او دا زمونږ خدای دی او د خدای هېڅ نور وجود نشته. دا په هغې باندې رد دی چې ګارډ خو هغې ته وایي چې هغه سپریم بینګ وي، ګارډ خو هغې ته وایي چې هغه قادر مطلقي، ګارډ خو هغې ته وایي چې هغه اومنی پوټنټي، اومنیسینټي، اومنی پریزنټي. دا درې صفات په الله جل شانو کی که دا پکې نه هغه الله نشي کېدی، خدای ګارډ نشي کېدی. تاسو اوس هم چېرته لاړ شئ ډکشنرۍ وګورئ یا اوس په دې ګوګل کې تاسو سرچ کړئ چې ګارډ څه ته وایي، الله څه ته وایي. دې کائنات دا نظام چلوونکی څوک دی نو هغه به وایي چې سپریم بینګ دونه پورې خبره راشي چې هغه قادر مطلق ذات دی او طاقتور ذات دی چې د هغې د پاسه بل طاقتور که هر څوک دی، که څوک ورته هر نوم وایي، که څوک ورته قدرت وایي او که څوک ورته قادر وایي. څوک وایي دا نیچر دی، موږ تاسو سره قدرت یاد کړو، موږ وایو چې دا قادر دی، ورڅه فرق خو نشته. نو دا عقل انسانی دا انتهایی محدود څیز دی، محدود څیز دی دا عقل انسانی، او دا د معمولی څیزونو نه دا شکست خوري، نو دا خدای نشي کېدی. الله جل شانه څلور څیزونه هغه مقرر کړي دي د انسان لپاره بنیادی عقاید چې څه ته وایي. هغه بنیادی عقایدو کې
چې کوم درې عقاید دي د هغې ځان له یو بنیاد دی. لومبی عقیده هغه الهیات دي، کومې خبرې چې د الله سره تعلق ساتي، الهیات د هغه د ذات سره او د هغه د صفتونو سره. دویم څیز هغه نبوات دي، رسالت چې موږ ته وایو، د انبیاء کرامو نبوتونه، رسالتونه، دا دویمه زمونږ یو بنیادی عقیده ده. دریمه عقیده هغه د اثبات القدر والقضاء، چې الله جل شانو د هر یو څیز دپاره یو اندازه مقرر کړې ده، بې تولې کارونه نه کوي، بې ډنګه کارونه الله نه کوي، هر یو کار په طریقه او په خپل خپل وخت باندې کوي، او د هر یو څیز به الله جل شانو یو ورځ فیصله کوي. او اخیری چې کوم څیز دی هغه معاد دی، یعنی باس بعد الموت، چې د مرګ نفس په خلق هغه را ژوندي کېږي. نو دا څلور عقیدې دا بنیادي عقیدې دي، خو د دې ټولو د دې درې واړو اخري چې کوم عقیدې وي د دې ټولو رجع او اخري بنیاد هغه الهیات، چې د انسان تعلق جوړ شي د چا سره؟ د الله جل شانه سره. اوس د الله جل شانه سره تعلق جوړول دا زمون عقیده ده. نو په کم شکل صورت کې، په کم تفصیل سره، په کم ایکسپلینیشن سره الله جل شانه موږ ومنو، الله ومنو څنګه ومنو؟ د هغې دپاره درې خبرې هغه خپل ذهن ته اچول پکار دي، خپل زړه په هغې باندې مطمئن کول پکار دي. د دنیا چې څه ټینشنونه دي او د آخرت چې څه ټینشنونه دي هغه ټول به ختم شي. مونږ ته کېږي که نه چې یاره دا ما سره څه چلو شو په دنیا کې، دا به څه کېږي، را وروسته به څه کېږي، مرګ را روان دی. دا ټول ټینشنونه دا ختمیږي که انسان په دریو خبرو ځان پوه کړو. د الهیات درې خبرې. هغه لومبی خبر دا ده چې الله انسان دا وایي چې الله جل شانه یو ذات دی او هغه قادر مطلق دی. څه دی؟ قادر مطلق. څه معنی قادر مطلق؟ د قادر مطلق دا معنی چې کله د الله نوم راشي نو ناممکن والا نوم ختم شي. د الله نوم چې راغی که نه نو د هغې سره به بیا په څنګ کې ناممکن لفظ نه لګي چې یو کار به ناممکنې ګیني. الله وایي هغې ته چې د هغه د مخې ناممکنات ټول ممکنات شي، ناممکنات ټول ممکنات شي. دا یو صفت دی د الله جل شانو چې په دې صفت او په دې تفصیل باندې، په دې ایکسپلینیشن باندې ته الله جل شانو پیژني. دغه ته په انګریزی کې اومنی پوټنټ وایي، قادر مطلق، چې هغه په هر یو څیز قادر دی. هغه د هغه طاقت دا دی چې هغه هر کار شي کولی. ځینې کارونه کوي، ځینې نه کوي، خو که وغواړي نه هر کار کولی شي. چې ویلی شي قادر مطلق ورته ویلی شي، مکمل قدرت او طاقت دی. دا یو ایکسپلینیشن. دویم ایکسپلینیشن چې الله جل شانو انسان ومني او داسې ومني چې الله جل شانو اومنیسینټ دی. اومنیسینټ څه مطلب؟ انسان دی. انسان هغه چې په ماضي کې، په پاسټ کې څه خبرې تېرې شوي که نه، څه خبرې مخکې تېرې شوي، نو هغې کې د بعضې علمي او څه چې بس موجوده وي نو د هغې لږ لږ علم ورته وي. د بعضې څیزونه چې هغه په ماضي کې تېر شوي د هغې لږ علم وي ورسره، او بعضې څیزونه چې هغه موجود وي یعنې پرزنټ دي، حال وي، د هغې لږ شان معلومات ورسره. الله جل شانو داسې نه دی. الله جل شانو چې څنګه په ماضي باندې مکمل عالم دی، دغه شان په حال او په مستقبل هم هغه شان عالم. د هغه دپاره دا درې واړه زمانې یو شانتي دي. دا فرق دی په مخلوق او په خالق کې. دویم فرق دا هغه تفصیل دې ته مونږه په اسانو الفاظو کې کله ناکله یو لفظ وایو عالم الغیب، چې الله عالم الغیب دی. او قرآن د هغې دپاره اصطلاح استعماله کړې ډېر زبردست، عالم الغیب والشهاده. الله جل شانو عالم الغیب هم دی او عالم الشهاده هم دی. کم څیزونه ښکاره دي، کم څیزونه پټ دي، په ټولو باندې یو شان دی الله جل شانو عالم. دا خبره مې نن اوږده پسه پسې شروع کړې ده، اوس به تاسو نتیجه راوباسم، تاسو به پوه شئ زه څه ویل غواړم. او دریم څیز هغه دا دی په الهیاتو کې چې دا ومني چې الله جل شانو اومني پرزنټ دی. اومني پرزنټ دا مطلب چې موږ ته په خپله ژبه کې وایو حاضر ناظر دی. څه دی؟ حاضر ناظر. دا مختصر د تیم تفصیل نه کوم بدی. د الله جل شانو علم، د الله طاقت، د الله قدرت، د الله تدبیر هغه په هر زمانه کې په هر ځای کې یو شانتی دی. اسانه معنی به موږ د حاضر ناظر دا
داسې دی الله جل شانه. دا قرآن مجید کې بار بار تذکره هغه شوی. نو اوس خبره دې ته راله تاسو وپېژندو چې الله جل شانه څوک دی. الله جل شانه یو ذات دی، قادر مطلق دی، د ماضی او د حال او د مستقبل یو شانته علم لري، او بیا په هر زمانه کې او په هر ځای کې تمام سيزونه د هغه مخ ته یو شان دي. انسان د سوچ دا کوي چې بس کم ناممکنات دي هغه د چا د لپاره ممکن شي، هغه ته څه ویلی شي، هغه ته الله ویلی شي. د هغه په اختیار کې چې ناممکن ممکن کوي د څه ویلی شي، دغه ذات ته الله جل شانه ویلی شي. اوس هغه الله جل شانه چې یو کار کوي، فرض کوي، یو فیصله کوي، نو مونږ خو دا ووایو که نه چې هغه یو کار کولی شي، دا مونږ قادر مطلق. نو چې کار کوي نو آیا د هغې کار علم به ورسره وي که دا کار علم به ورسره نه وي؟ مخکې وروسته یو شان علم وي که نه وي؟ ای به ورسره. دغه ته مونږ یو بله اصطلاح وایو چې الله کله یو کار کې بې حکمت یې نه کوي، د څه فایدې دپاره کوي. ولې فایده هغه ته په مستقبل کې ښکاري، مونږ ته نه ښکاري. خو کله ناکله د انسانانو ګیله دا جوړه شي چې الله جل شانو ما سره ولې داسې کوي، زه خو مونځ هم کوم، زه خو اودس هم کوم، زه خو روژه هم نیسم، زه خو زکاتونه هم ورکوم، او ما خو دونه تهجد کړي، په سر کې مې محراب جوړ شوی په تندي کې. د هغې باوجود ولې الله جل شانو، آیا الله جل شانو سره څه بل آپشن نشته، څه بله طریقه ورسره نشته؟ که الله جل شانو له صرف نعوذ بالله دغه چل ورځي د ما سره چې څه وکړه، داسې نه ده. الله جل شانو د دې مسلې یو حل کړی دی. دا یو هلک ما ته پرون هغه رابطه را سره وکړه، نو ما ته دا خبره کړې وه چې یاره په ما باندې داسې حادثه راغلې ده، زما یو بچی و، هغه الله مانه واغستو، الله سره څه بل آپشن نه و. زه صحیح مسلمان یم، خو زما پړه چې څه تېرېږي، ما ستا پړه چې څه تېرېږي بلکل ټیک تېرېږي. ته ما سره مخامخ یو څو منټه کې نه ټیک پشي انشاءالله. نه په دې خبره باندې ځان پوهول پکار دي چې مونږ ته خو د دې زمانې علم شته چې دا ما سره څه کېږي یا ما سره څه وشو، د هغې هم څه لږ څیزونه راته علم شته، خو مخکې به څه کېږي د دې علم راته نشته. اوس الله جل شانو قرآن کې وایي چې بعضې څیزونه هغه زه وکړم، هغه تاسو ته شر ښکاري چې دا ما ته نقصان ورسېدو، خو پټ پکې ما خیر ږدلی. یو څیز به تاسو خوښوئ، تاسو ته به پکې خیر ښکاري، خو په هغې کې ما دننه شر ږدلی. داسې الله جل شانو چې کله د جهاد تذکر راله، په هغې کې دا آیتونه مبارکه الله جل شانو ذکر کړه چې عسا ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. ډېر څیزونه به داسې چې هغه به تاسو ته شر ښکاري، خو په هغې کې ما پټ خیر ږدلی. وعسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. او یو څیز هغه صحیح تاسو ته به خیر ښکاري، خو دننه پکې پټ شر پروت وي. ځکه د مستقبل علم خو ما او تا ته نشته، چاته دی؟ الله جل شانو ته. نو چې کله په دې فلسفه څوک پوه شي که ما ته خیر رسي او که ما ته شر رسي، الله په مستقبل عالم دی، زه نه پوهېږم چې وروسته به څه کوي. زما ذهن کې یو کوېسچن راغی، دغه هلک چې و که نه، د هغه چې ته ماشومه لور هغه وفات شوی و، چېرته ډېر په خطرناک حالت کې وفات شوی و، وړه ماشومه ډېر. زما ذهن ته یو خبر راله، مې ګوره الله جل شانه ته دا علم دی چې دا ماشومه د فرض که دا به په مستقبل کې غټېږي او د مور او پلار د بدنامۍ سبب او ذریعه به ګرځي. د هغې نه مخکې د دې د مرګ ښه و که ښه نه و. ډېر کرتې به تاسو لیدلي، یو مور او پلار هغه د خودکشۍ د هغې اقدام کوي د دې دپاره چې زمونږ لور ټیک نه ده، زما بچی ټیک نه دی، که ناسې نه ده. دا صرف زما ذهن ته یو مثال راغی. الله څه حکمت ډلی دی په دې څیزونو کې، دا صرف الله ته پته. نو الله وایي ډېرې پیرې به داسې کېږي چې یو څیز کې به تاسو ته تکلیف وي او دا به تاسو ته د شر نه ډک ښکاري، په هغې کې دننه ما یو پټ خیر ږدلی. او دغې واقعاتو نه داسې قسمه فلسفونه قرآن مجید هغه ډک دی. دا تاسو ته ما ووایي چې د مستقبل علم چونکې الله سره دی، ځکه هغه داسې کوي. مونږ سره نشته، ځکه مونږ باندې بد لګي او یو څیز را باندې ښه لګي. الله جل شانو باندې دا څیز اثر نه کوي چې یو څیز بد دی که یو څیز ښه دی. دا څیز په الله اثر نه کوي، دا په مخلوق باندې اثر کوي. د هغې وجه هم دا ده چې الله جل شانو ته د درېواړو زمانو یو شانتې علم دی، بس هر څه ورته ښکاري، مخې ته دي دا هر څه. او دغه وجه چې الله فیصلې هم په حکمت باندې کوي. او په دغه کې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعه او قرآن مجید کې ډېر په زبردست انداز ذکر شوی چې موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام ملاقات لاړو. الله جل شانو په څه خبره باندې الله عالم دی، څه خبره موسی علیه السلام کړې وه، یې ځان ته د علم نسبت کړو، یا د موسی علیه السلام زړه کې څه راغلي،
که هر څو الله عالم دی په هغې باندې هغه زموږ دپاره ضروري نه، زموږ دپاره دا خبره ضروري ده چې زموږ تربیت کېږي په یو خبره، زموږ هدایت په څه کې دی؟ په دې کې دی چې د الله جل شانو فیصلې د حکمت نه ډکي، او هغه حکمت ضروري نه دی چې انسانانو ته دې پته ولګي، ځکه چې انسانانو ته د هغې حکمت پته ولګي څه چې مستقبل کې را روان دي، او الله ته هم د هغې پته وي. فرض کړه نو فرق څه پاتې شو؟ په خالق او مخلوق کې بیا فرق پاتې شو؟ بیا فرق پاتې نه. د موسی علیه السلام د خضر علیه السلام ته فرمایل چې هلکه ته ما سره نشي یو ځای کېدی، او ما ته د هغې حکمتونو الله جل شانو د بعضو علم راکړی دی الله جل شانو چې په هغې ته نه پوهېږي. تا سره د شریعت علم دی، په دې کې شک نشته، او ما سره د تکوینیاتو علم دی چې هغه څیزونه کم پټ دي د هغې علم دی ما سره، ته په دې باندې نه پوهېږي. نو یو څیز پوره علم چې تا ته نشته، د هغې نه ته خبر نه یې، نو په هغې کې به خامخا ته به ما باندې اعتراض او ګوته چوته چې دا دې څه وکړه. د موسی علیه السلام وروسته همدغه شانتې کړو چې دا دې ولې دا کار داسې وکړو. ولې موسی علیه السلام خپل قانون ته کته چې کوم ظاهري قانون او شریعت، خو چې کوم پټ څیز د هغې نه موسی علیه السلام خبر نه و. د موسی علیه السلام اولنی کوېسچن کړی په کم حالت کې چې کله حضرت خضر علیه السلام او موسی علیه السلام کشتۍ ته وخته او کشتۍ روانه شوه، او حضرت خضر علیه السلام کشتۍ ماته کړه. د عاجزه خلکو د هغې کشتۍ ماته کړه، هغې ځان له عاجزانانو مزدوري کوله. موسی علیه السلام له قار ورغې، ځکه دا د شفقت چې د انسان د بنیادی چې کوم اهم د کامیابۍ چې کوم بنیادی مقاصد دي، حقوق الله، حقوق العباد او اخلاقیت، دا د هغې خبرو خلاف وه. د شریعت چې کوم درې بنیادي څیزونه دي، درې خبرې بنیادي دي، د هغې خلاف وه، ځکه دا د شفقت د الله په مخلوق باندې د شفقت خلاف وه دا خبره چې د حضرت خضر علیه السلام څه کول. شریعت خو ظاهر ته وایي که نه، تکوینیات خو څه ته وایي؟ باطن ته وایي، پټ علم هغه ماته کړه. موسی علیه السلام ورته وایي دا داسې چلو، او دې تا ته ما نه ویلي چې سوال به نه کوې، تا ته ما نه ویلي تا سره علم نشته، ته زما خواله څله راغلی ځلې، تا ته ما ویلي سوال به نه کوې، وایي غلطي وشوه چې بیا به نه کړي. بیا موسی علیه السلام مخکې روان دی، او د خضر علیه السلام موسی علیه السلام مخکې یو ماشوم دی، یو هلک دی، هغه ورغی ایسته قتل کړو خضر علیه السلام. لکه دا داسې چلو کو، دا څیز انسانانو ته ظاهرا ډېر خراب ښکار ښکاري، یو معصوم انسان هغه ته چوتی او وجني. او تاسو ته ما وایي چې الله جل شانو وایي چې یو څیز کې خو ظاهرا چې زما کومې فیصلې دي هغې کې تاسو ته ظاهرا شر ښکاري، خو ما پکې پټ خیر دلی، دا خیر نه څوک نه خبر. دا مستقبل علم دی چې هغه صرف هغه ذات ته پته لګي چې کوم اومنیسینټ دي، هغه ته د ماضي او د حال او د مستقبل یو شانتې علم صرف هغه ته پته لګي، بل چا ته پته نه لګي. سوالک موسی علیه السلام اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس، تاسو چلو کو یو انسان هغه چې هغه څه ګناه نه ده کړې هغه دې مړ کړو، دا لقد جئت شیئا نکرا، ډېر غلط کار دی، ناشنا کار دی، دا کار د شریعت خلاف دی. هغه ورته تا ته ما نه ویلي چې ما باندې سوال نه کوې. موسی علیه السلام غلی شو، آینده به داسې نه کېږي، بس دا آخري ځل دی، نور سوالونه ونه کړو. بیا مخکې لاړو نه یو کلیواله و، هغې له دې وږي شوي نو هغې ته یې روټۍ موټۍ په مونږ باندې وخورئ، مونږ میلمانه یو، بس هغې ورته مونږ د چا میلمستوب نه کوو، دغه شانتې رخصت. هلته په هغې کې یو دیوال چېرته کوږ شوی، ډېر اوږد دیوال هغه چېرته کوږ شوی و، هغه خضر علیه السلام وغورځوه، هغې دپاره یو نوی ښه مزیدار دیوال و، او ټوله مزدوري په موسی علیه السلام وکړه. بیا یې مزدوري مو وانهغسته، لکه د خدای مسلمانو څه خبرې ترې اخېستې وو، مونږ وږي تږي وو، تا په مونږ باندې کار وکړو، دا داسې چلو. موسی حضرت خضر علیه السلام ته وفرمایل تا ته ما نه ویلي چې سوال مه کوه په ما باندې، بس زما او ستا جدایي ده. اوس هغه خیر، اوس هغه شر چې ظاهرا شر ښکارېدو، په هغې کې دننه پټ خیر پروت و، د هغې تذکره ورته حضرت خضر علیه السلام او د الله جل شانو حکمت ورته ښودو چې الله جل شانو کله ناکله کار کوي، او د انسان په ذهن کې دا راځي چې د الله سره بل څه آپشن نه و، او د انسان په ذهن کې دا راځي چې الله ولې دونه غلط کار وکړو، یا نعوذ بالله الله جل شانو ولې خپل پیغمبر ته وایي چې دونه غلط کار وکړو، یا یو نیک انسان ته وایي چې دا غلط کار وکړو، یا ولې الله حالات داسې جوړوي. دا سوال د انسانانو په هغه محدود ذهن کې راځي. د موسی علیه السلام هم انسانو، د هغه په ذهن کې هم دا سوالات راتلل. وروسته ورته خضر علیه السلام د هغې تذکره وکړه، کوم چې هغه فقیران مسکینان و ما ولې کشتۍ ماته کړه، اصل کې دې نه وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا، اخوا که دې چېرته اورېدلي وي او کشتۍ روغه و، نو هلته یو ظالم دی، هغه ته دا کشتۍ په زور اخېسته، هره کشتۍ چې هغه روغه کشتۍ و هغه به هغه غصب کوله. نو ما دا ماته کړه چې عیب پکې راشي، اوس پې هغه ناري، دا هغه خیر و چې په هغه شر کې پټ پروت و، دغه شان دي کېږي.
بیا ورته وروسته څه وایي ماشوم مې قتل کړو ته وایي چې قتل خو ډېر خراب کار دی په شریعت کې انسانانو ذهنونه دا نه مني چې انسان د څوک قتل د فطرت خلاف ده ډېرې لویې مسلې دي په دې آیتونو مبارکو کې زه خلاصه ظاهري تاسو ته بیانوم چې الله جل شانو هر یو کار کې د حکمت نه ډک یا هغې په شا باندې لویه یو فایده موجود وي فایده مونږ ته چونکې ښکاري نو مونږ اعتراض کوو زموږ ذهن کې دا کوېسچنز راځي بیا بیا وایي سړی مې قتل کړو د هغې وجه وه د دې ماشوم چې کوم مور او پلار هغه ډېر نیکان خلک او دا ماشوم د سرکشه کېدو په مستقبل کې ګوره د مستقبله خبره وکړه او د هغې علم صرف الله ته ما ته الله جل شانو یې مړې کا چې والدین هغه د ده وجې جهنم ته لاندې شي اوس یې ما قتل کړو صرف دا خبره خوده چې الله جل شانو هغه ذات ته چې هغه د مستقبل علم دی او فیصلې د حکمت نه ډکې دي او که هغه ظاهري د شر یو کار کې پای کې دننه دنیا حکمتونه او فایدې هغه دننه پرتې دغه په دغه بنیاد باندې ما دا شروع کړو درېیمه خبره دومره غټ دیوال مې وو که نه وجه وه تا ووایي چې یاره دې خلکو زموږ مېلمستیا ونه کړه مونږ ته اجرت وانهغوسته وجه دا وه چې دا ماشومانو او د دې مور او پلار دا بوډاګانو او دا به اوس وفات کېده دا وفات کېده دا ماشومان چې پاتې شو دا دیوال به غورځېدلی او د دې لاندې خزانه ده نو هغه به خلکو ته اغستی وي ځکه دا ماشومانو خپل تپوس نه شو کولی نو ما وله دیوال وو چې دی دا دیوال واپس کږېږي او غورځېږي نو دا به ورته غټ شوي نو دا خزانه که بیا روزي نو دي به ځان له استعمال کړي او د دې موجه وه وکانه ابوهما صالحه د دې په آبا او اجدادو کې یا په اومه پیړۍ کې یا په شپږمه کې یو انسان تېر شوی ډېر زیات نیک نو د هغې اثر نن الله جل شانه د هغې فایده دي ته ښیي چې د نیک آبا او اجداد د هغې څونه فایدې خپل نسل او د بد آبا او اجدادو د هغې څونه نقصان خپل اولاد نو هغه څیز الله جل شانه تا ته به دې کې ښودو نو ځکه ما داسې وکړه نو دا هغه حکمتونو چې حضرت خضر علیه السلام بیان کړل دا موسی علیه السلام د دې مطلب دا نه چې موسی علیه السلام درجه چېرته د خضر علیه السلام نه ښکته وه دا معنی نه ده خو الله جل شانه امت محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه د کائنات اصل مقصد و هغه امت هغې ته دا خبره ښوده چې د الله جل شانه کارونه څنګه کوي الله جل شانه زموږ والد صاحب اخري واقع ټایم پوره شو اخري واقع کوم زموږ والد صاحب واقع کوله د موسی علیه السلام ډېره مزېدار وه هغه د الله جل شانو په هر کار کې حکمت یې کنه موسی علیه السلام چېرته په لاره تېرېدو یو تالاب کې ماشومانو لمبل په تالاب او یو ماشوم ورته بار ولاړ دی موسی علیه السلام خفه شو ځکه ماشومانو خلک خفه کېږي بچي وایي ته ولې نه لامبې هغه ورته یاره زما په جسم کې مرض دی زه اوبو ته نشم نږدې کېدی ما باندې الله داسې بیماري لګولې موسی علیه السلام خو لاړ لاو او زه به اوس الله ته ووایم چې دا ولې هغه راغی الله جل شانو ته وایي چې یا الله دا داسې چل کړی دی یو ماشوم دې پیدا دام مسره بر الله جل شانو ته فرمایل پاري اوس کې حکمت او فائدې بس زما کارونه دي په مستقبل عالم هم ته نه پوهېږي چې مستقبل کې بس کی نه وایي نه الله زما په زړه خپه کی دا ټیک کا هغه سره ټیک شو الله جل شانو ته فرمایل زو هغه ما ټیک کولاړ شه بس تلاړ شه ورشه وس ماشومان طرف ته بیا چې هغه واپس راغ ټول ماشومان د طالب نه بار ولړ دی ایو پکې دن نه لام موسی علیه السلام دا نور وړو ته تپوس وکړه لکه دا تاسو ولې بارې دا یو لامبي وایي دا وایي په دې لږ ساعت کې ښه شو وایي ظالم چې را دانګلي دې طالب ته موږ له غوپې راکې دن هم نه پرېږدي الله جل شانه موسی علیه السلام یا الله وایي ته چې کومې فیصلې کې که نه هغه ټیک دي بس تا چې څه کړي دي هغه ټیک دا یو واقع د الله عالم د دې استنادي حیثیت شته یا نشته خو صرف واقع د دې دپاره دی چې الله جل شانه څه کوي که نه دې په شا باندې د دنیا حکمتونه هغه په دې کې مضمر وي هغه دننه په دې کې پټ پراته وي نه که مونږ سره داسې یو حادثه په خپل ژوند کې وشي چې مونږ په هغې باندې سخت خفه شو دا مطلب نه چې د الله ما سره څه کوي الله ته د مستقبل علم دی کېدای شي غټ نقصان نه الله تا بچ کړي نو وړوکی نقصان الله در رسوي الله جل شانه د عمل کولو توفیق آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین